بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. دا وخت کې موجود یم میاخان کې هسپتال بانډه ده او دې کور کې د اختر نه یو هفته مخکې ما پروګرام کړی و د ګردو یو بیمارو او اوس زما ماشومه دغه ماشومه ده دې خبرې م تاسو اورېدلې وي. نعمت سید د دې د پلار نوم و چې هغه د دې دنیا نه لاړ، د ګردو بیمارو دواړه ګردې فیل وې او نن یې درېیمه ده. دوه له هم راغلي او ډېرو داسې ملګري وو، یاران دوستان وو چې زموږ دا ویډیو یې کتلې وه او موږ سره یې د دوی دپاره څه تعاون هم رالېږلی و. نو هغه فوټیج خو موږ هغوی سره په پرسنل کې موږ شیر کړه چې چا څه امانت و هغه هغوی ته په واټساپ باندې د هغې ډیټیل موږ ورولېږه. دې ماشومې ته هغه میلاو شو او د دې پروګرام ننني مقصد پروګرام دا دی چې په دې بیمارۍ دوران کې هم ډېرو خلکو د دې کلي، د دې چم، د دې ګاونډ، د دې ټولې علاقې چارپیچل د دې نه بهر چې څوک دي د مختلف ملکونو نه د دوی سره په مختلف مد کې چې دی نو هغه امداد هم کړی دی. ډېرو پکې زموږ سره رابطې کړي دي. نو زه خو د هغې ټولو د دې چې خپل د دې کلي علاقې د چارپیچل د دې ټولو شکریه م ادا کوم او زمونږ پښتنو همیشه دپاره چې کله دا رنګې مسله راغلې ده نو د خپل پښتون ورور، د خپل پښتون بچي ډېر غټ امداد کړی دی. چونکې د مرګ او ژوند د الله په لاس کې دي او دې کې موږ هیڅ نشو کولی، دې کې انسان هیڅ نشي کولی. د نعمت سید پوره وه او وفات شو، الله دې وبخي. وروسته یې بچي پاتې شو. دا بچی دی دا ما سره چې ولاړ دی او دا زما د غیرونه دي، دا د نعمت سید بچي دي. اوس ما سره به خبرې کوو. ډېرو کسانو زما نه دا دغه کړی چې ته لاړ شي او زما له به دا امانت زموږ ورکوي. نو زما ته هغه ویډیو ما څنګه چې وي هغه فوټیج هغوی ته ما ولېږلم او پلار یې لاړ دغه د سر سایه وه، وروڼه یې چې دی نو هغه واړه دي. که بیا هم د دې ماشومانو د تعلیم د دې د اخراجات داسې څوک چې د دوی سره مرسته کول غواړي نو هغه ما ورته ویلي دي. زه بیا دا ایډرس شیر کوم چې دا تحصیلي کارتنګ دی، میاخان کلی دی او بي ایچ یو چې کوم هسپتال دی د هغې مخې ته کوڅه ده، هسپتال بانډه ورته وایي. په هغې کې ټول خلک یې پېژني. د نعمت سید اوس خو وفات شو، مرحوم نعمت سید بچي دي او د دې ماشومې عظما نوم دی. نو که څوک په خپله راتلل غواړي نو هغه راتلی شي او د دوی سره نیغ په نیغه امداد هم کولی شي. اوس زما بچې څنګه یې؟ ښه یم. ښه یې؟ څه وایې؟ څه ویل غواړې؟ چا به راله پیسې راوړي، چا به راله اوړه راوړل، چا به راله غوړیاس راوړل. ښه. پلار چې مې ناجوړه و سړی به راتلو په امبولانس کې به یې بوتلم. ښه. پلار چې دې ناجوړه و سړی به راتله په امبولانس کې به یې بوتلی. ښه. نو هغې کاکا ته څه وایي چې هغه ستا پسې به زه لږ وضاحت وکړم. ماشومه ده او خفه ده، نن هم خبرې ته صحیح نه کېږي څنګه چې اتیا ورځو کې خبرې کولې. نو زموږ د تحصیلي کارتنګ حجره ګروپ دی او هغوی د دوی دپاره د پلار د وړلو راوړلو دپاره یو امبولانس چې دی هغه یې ورله منلی و او هغه چې به کله هم ضرورت کېده نو دغه امبولانس به راتله او نعمت سید به یې پکې وړه راوړو. زه پروګرام راغونډوم او هغه ایزي پیسه نمبر دی کوم چې په تېره ویډیو باندې هم چلېده او دا هغه ایزي پیسه نمبر دی، د دوی د ماما نمبر دی. او که بیا هم د دوی ماشومانو سره تاسو څوک امداد کول غواړئ بس الله سره ده، نور څوک یې نشته دی. دا ماشومان خویندې وروڼه دي او د الله د رضا لپاره که تاسو هر کله څه ټایم هم دومره قدرې کار دی چې په دغې نمبرو سره دا وینا کوئ چې دا د زما د امانت دی. زه ظهور خان اجازت غواړم. د لوی الله په امان.